دا کار نه پرېږدئ نو بیا وایي د الله سره جنګ ته تیار شئ. جنګ ته مغفرت خو ډېره لرې خبره ده. مفتي صاحب د اختر ته نږدې یو څیز شروع کېږي، دا خلک 90 روپۍ د بینکونو نه راخلي په اختر کې دی ورکوي ماشومانو ته یا نورو خلکو ته، نو هغه د بینک رول دا وي کله چې هغې 1000 روپۍ ورکوي چاته نو د خپل کسټمر نه هغې 1100 روپۍ اخلي، مطلب 100 روپۍ ته اضافي اخلي یا 200 ته اخلي، څوک ته 300، بس چې چاته 100 اخیستې خو اضافي اخلي. نو آیا دا اضافي روپۍ اخیستل ټیک دي که نه؟ دا په سود کې راځي او که نه راځي؟ دا ډېره اهمه مسله ده. او اختر ته چې کله ورځ نږدې شي نو خلک کوشش دا کوي چې لکه د بینک نه 90 روپۍ راوباسي، د خپل زړې روپۍ ورکړي او بیا هغه خپل استعمال کې راولي. نو دا خبره بالکل ذهن کې کېدو د ټولو نه اول دا چې دا پیسې د زیاتې ورکړي او هغه ولا لکه کمې ورکړي. مثال د 1100 روپۍ ورکړي او هغه ورته 1000 روپۍ کیش ورکړي، نو دا بالکل د سود په زمره کې راځي. او هغه څنګه راځي؟ لکه حارث کې داسې راغلي دی مفهوم داسې دی چې د یو جنس لکه یو جنس ته د هغې ته بدلول را بدلول کې لکه روپۍ دي ته هغه بدلې را بدلې. د جنس مطلب مفتي صاحب دا لکه روپۍ یو جنس دی یا سره زر یو جنس دی، سپین زر دا بل جنس دی. ټول لکه سره زر د سره زر په بدله کې ورکې نو برابر به ورکې، سپین زر د سپین زر په بدله کې ورکې برابر به ورکې. نو دقه شانتي روپۍ که ته ورکې نو ته به برابر لکه هات در هات لکه لاس په لاس به ورکې، زیاتې به نه وي. که ته هغه ته لکه 1100 روپۍ ورکې او هغه ته 1000 روپۍ درکوي نو دا بیا والفضل والربا حارث کې راغلي چې کم زیاتې دی نو هغه سود دی. نو دغه شانتي که ته 1100 روپۍ ورکې او هغه ته 1000 روپۍ درکې نو دا بالکل د سود په هغه زمره کې راځي. او احادیثو کې د سود په باره کې ډېر زیات وعید راغلی دی. یو حدیث کې داسې راغلی دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ولې سود د ټولو نه کمه درجه ده، کمه چې لکه یو سړی د خپل مور سره زنا کوي. دومره سخت وعید په حدیث کې راغلی. او قرآن کې الله فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وایي که چېرې تاسو دا کار نه پرېږدئ نو بیا وایي د الله سره جنګ ته تیار شئ. جنګ ته لکه سود د الله سره جنګ دی. نو دا څومره سخته ګناه ده. منګ نیکۍ وکړو او بیا په اخر کې منګ په هغه نیکو باندې بیا هغه ګناه ور واچو. او بل دا کې سړی عام ګناه کوي خو وړه خبره ده د الله تعالی سره د جنګ اعلان کول دا خو ډېره غټه ګناه ده. د الله سره جنګ خو ډېره غټه خبره ده. مبارک میاشت کې ډېر صحیح. نو منګ له پکار ده چې اختر دا ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، د مسلمانانو سره د خیرخواهۍ ورځ ده، د همدردۍ ورځ ده چې منګ به د بل مسلمان سره د غریب سره مسکین سړي سره به همدردي کوو او منګ هغه په عیش او عشرت او په مزو چرچو کې تیرو. نه دا مناسب بل اخرنی عشره خو د اسیم د مغفرت عشره ده چې منګ په دغه الله تعالی سره د جنگ هغه دغه مو کنو بیا خو بس کوشش پکار ده چې د داسې سيزونو استعمال موږ ته ځان وساتو او داسې سيزونه موږ تاسو هغه احتراز وکړو نو الله بر دې په برکت سره د دې میاشت هغه برکات چې کم دي موږ تاسو ته نصیب کړي. جی شکریہ، جزاک.